علیہ الصلوۃ والسلام الله پاک د خزو د پاره رحمت را لګلې. زمانه جاهلیت کې به خلکو خزو سره کم کار کولو. زمانه جاهلیت کې به د خزي کله ماشوم شو سلوي خورزي یا د عادت مطابق د خزي نه وینه راځي هغه ته نفاس ویل کېږي. د نفاس په ایامو کې به دوی ښځه راواغستله یو کوټنۍ کې به واچوله خاوند به هم نه ورتلو او هغې بچي به هم نه تله د هغې خپل خپلوان به هم نه تله دا به په کمرې کې پروت و روټۍ به یې ورته یوړه څلوېښت ورځې پس به یې راویستو. نبي علیه الصلاة والسلام چې کله دنیا ته راغلو ورته وایي الدنیا کله متاع و خیر المتاع المرأة الصالح. دنیا ټول سامان دی ټولو نه بهترین سامان ټولو نه بهترین شی په دنیا کې دا نیک عمله صالحه ښځه. الله پاک د ښځو دپاره څه راغلی رحمت راغلی. زموږ ښځې بیا هم د نبی علیه الصلاة والسلام طریقې په زندګۍ کې نه راولي. که دا موږ ورسره هماغه پاټ کوو چې کوم زمانې جاهلیت کې وو او دا هم په دې کمره کې تړل اول ته م پرېښوسته دا به څومره ښه وې. نبی علیه السلام راغو رحمت للعالمین دی او دغه ښځې بیا د نبی علیه الصلاة والسلام طریقې نه مه کړئ. دغه ښځې د نبی علیه السلام طریقې د خپل په زندګۍ کې نه راولي. دا څومره د بدبختۍ خبره ده. نبی علیہ السلام فرمائی خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. پتاسو کی بہترین سڑے آغا دے چې د خپل کور والا سره د خپل بیبي ټولو سره بهترینه زندگی تیر کی او زه تاسو نه ټولو نه ښه زندگی د کور والا سره تیرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت دے د ښځو دپاره. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت دے د ځوانانو دپاره. کم ځوان چې د خپل ځواني په عبادت کې مشغول اوساتي کم ځوان چې په ځوانۍ کې عبادت وکړي په ځوانۍ کې فرایض ادا کړي واجبات ادا کړي د دین کارونه کوي دې ته به د عرش د سوري لاندې الله پاک د آخرت په ورځ باندې ځای ورکوي. د عرش د سوري لاندې به دله ځای ورکوي. کم سړی چې په ځوانۍ کې څه وکړي د الله عبادت وکړي نو ځوانانو دپاره نبي علیه الصلاة والسلام رحمت دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بوډاګانو دپاره هم رحمت دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي کوم بوډا چې په اسلام کې ګیره سپینه شي کوم بوډا چې د اسلام او په عباداتو کې ګیره سپینه شي د دې بوډا چې چا عزت وکړو دې د الله پاک عزت وکړو. کوم بوډا چې په اسلام کې د خپل ګیره سپینه کړي د دې چې چا عزت وکړو داسې ده لکه زما الله پاک فرمایي زما عزت وکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې کم سړی په کشرانو باندې شفقت د مشرانو عزت د علماو قدر نه کوي هغه زمانه نه دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت شو د ماشومانو دپاره هم. نبی علیہ السلام رحمت شو د مشرانو دپاره هم. نبی علیہ السلام رحمت شو د علماو دپاره هم. رحمت للعالمین دی. ټول دنیا دپاره الله رحمت ګرځولی دی. د مړو دپاره هم رحمت دی. تاسو وګورئ په دنیا کې څوک مړو سره څه کوي څوک ورسره څه کوي چې کله یې ښخ کو یا یې وسوځولو بیا هغې نه پسې یادوي هم نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اذا مات احدکم فدعوه چې تاسو کې کله یو سړی مړ شي هغه ته دعا کوئ. ورا مړ دی مړو دپاره هم الله رحمت ګرځولی دی. هغه ته دعا کوئ بیا دې ته یې نه پرېږدي چې کله هغه مړ کېږي قبر نه مخکې به هغه ته مونځ کې هغه مونځ دعا ده چې یا الله دا مړی وبخي یا الله د صغیره او کبیره ټول ګناهونه معاف کړي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مړو دپاره هم الله رحمت را لېږلی دی. نورو ځایونو کې دا نشته نورو مذهبونو کې دا صرف د نبی علیہ الصلوۃ والسلام راتګ سره رحمت للعالمین دی. الله مړو ته هم دا سہولت ورکه چې دوی مړه شي دوی پسې به دعاګانې کوي. نبی علیہ السلام حدیث مبارک. عزیزانو که قرآن کتاب دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صاحب کتاب دے او که قرآن اجمال دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تفصیل دے که قرآن متن دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریح دے که قرآن ذکر دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مذکر دے که قرآن واعظ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واعظ دے او که قرآن رحمت دے نبی علیہ السلام رحمت للعالمین. قرآن چې کوم شی اخلي
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غي په الټ باندې خل رحمت للعالمین قرآن رحمت کې هغه رحمت للعالمین شو قرآن واس کې هغه وایس شو قرآن هدایت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هادي شو دومره عجیبه پیغمبر دومره عجیبه رحمت راغله د ټولو لپاره صرف دلته نه صبرې قرآن الله پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله پاک رحمت را لېږلې د تاجرانو دپاره هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی التاجر الصدوق الامین کم تاجر چې رښتیا وي امانتدار وي دا به په آخرت کې د نبیانو سره د شهیدانو سره او د صالحینو سره راباسي کم تاجر کې چې ایمانداری وي او رښتیا ویل پکې به د پیغمبرانو سره په آخرت کې راباسي دا رحمت دی د تاجرانو دپاره هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت دی د کسب والا خلکو دپاره مصریانو سنیټرۍ والا څومره کسب والا دي دوی دپاره هم رحمت راګرځولی شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الکاسب حبیب الله کم سړی چې کسب کوي کم سړی چې کار کوي دا د الله دوست دی دومره شفیق پیغمبر موږ ته الله را لېږلی دی دومره عجیبه پیغمبر را لېږلی دی چې د ټولې دنیا دپاره الله پاک رحمت ګرځولی دی رحمت للعالمین الله رب العالمین او قرآن هدى للعالمین دلته نه صبرېږي د مزدور دپاره هم الله پاک رحمت را لېږلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک دی اعطوا الاجیرة اجره قبل ان یجف عرقه مزدور ته د هغې پیسې ورکه د خولې د وچېدلو نه وړاندې د دوبۍ په شانتې نه د قطر په شانتې نه د دې ایریا چې کوم پیښور دی یا که کوم د بهر خلک دی پاکستان خلک دی افغانستان خلک دی د دې په شانتې نه چې مزدور ته وایي سبا راشه وایي دا 600 دې پاتې شو بیا به ګپ لګوو مړه بله ورځ راشه که نه 2,000 بدله بیا درکړم نبی علیہ السلام فرمای اوتوا الاجیرة اجره قبل ان یجف عرقه چې د هغې خوله وچ شوي نه د هغې نه مخکې د هغې مزدوري ورله ورکړه بهر ملکونو کې تاسو وګورئ تلي به تاسو یو میاشت د مزدور پیسې د یو کال پیسې مغه سره جمع شوي دربکو که نه مړه وایي خدای دې تباه و برباد که تا چې دا دومره غټ کاروبار روان کړی ته دومره پیسې نشي ورکولی ته دومره لوی کور جوړی خدای دې هلاک که د مزدور پیسې ته نشي ورکولی غټ پلازه ودرې بلډینګ ودرې 1 کروڑ 2 کروڑ روپۍ پې لګې او مزدور له تاریخونه ورکې دا د کوم ځای اصول دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله د مزدور دپاره هم رحمت را لېږلی دی یو وارې و یو مزدورو د هغې لاسونه داسې پړسېدلي وو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه راونیولو د لاس نه ورته موچې واغسته ورته وایي دا لاسونه په جهنم کې نه سوځېږي دا لاسونه به په جهنم کې نه سوځېږي اعلان وکړو چې ای خلکو که د آخرت په ورځ باندې تاسو دا غواړئ چې تاسو رسول الله مبارک وګورئ تاسو د ما دیدار ته راځئ زما ملاقات ته راځئ ما به غریبانانو سره ګورئ زه به هلته ولاړ یم رحمت للعالمین دی د مزدور سړي پکې سره ووتله د الله د نبي علیہ السلام په رحمت کې نبی علیہ السلام د خپل په رحمت کې هر چا له حصه ورکړې مزدور له هم حصه ورکړه صرف دلته انتظار نه کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت دی یو وارې وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام بهر ووتو د اختر مونځ ته لاره کې ګوري ټول ماشومان لوبې کوي یو ماشوم پکې سیټ ته ناست دی سوچونه کوي دې ماشوم ته ورغی وایي ای بچیه وایي ته څه کوې وایي د الله رسوله صلی الله علیه وسلم وایي دا ماشومانو پلاران شته دوی له جامې هم کړي دي دوی له پیزار هم کړی دی او دوی د خپل د پلار او مور د لیدلو سره خوشحالیږي هم زما پلار نشته زه یتیم یم زه دلته ناست یم د خپل پلار یادومه که زما پلار وې نو زه به هم دې ماشومانو په شان دی ما هم لوبې کولې ما به هم ښایسته جامې اچولي وو ما به هم ښایسته پیزار اچولی وو د اختر ورځ ده که نه نبي علیہ الصلوۃ والسلام عیدګاه ته لا نړو
دای د لاس نه ونیولو عجیبه رحمت للعالمین عجیبه پیغمبر دی کنه د لاس نه ونیولو کور ته ځي عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا ته فرمای وی اے حمیری اے عائشی وی دا ماشوم غلام بوا دا ماشوم غلام بولو د خپل صادر راویستلو یمنی صادر چاول په تحفه کې راوړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صادر اچولو دا صادر ویستو عائشہ بی بی ته وی دا صادر په مس کې دوکا یو نه لنګ جوړ کا یو نه براغا کورته ورته جوړه کا عائشہ بی بی د نبی علیہ السلام صادر راواغستو په مس کې کټ کو یو نه ورته لنګ جوړ کړو په د پاسه واچ بهر راویستلو اما شومان ټول ګوري لوبې پرې غوستلې نبی علیہ السلام بس را روان شو دا ماشوم د رسول الله مبارک وای زما غېږې ته راشه دا ورته وای چې یا رسول الله نه وای راشه زما غېږې ته په غېږ کې واغستو ورته وای اے ماشومه ته نه خوښې چې ستا د پلار په ځای زه ستا پلار شم ستا پلار نشته چې زه ستا پلار شم دا نه خوښې هغه په ژړا شي وای یا رسول الله ولې نه ستا په شان د پلار به چېرته پیدا کېږي دا یې ځان سره روان کو لاړو په منبر باندې د اختر په ورځ ځان سره کېنولو وای اے زما صحابو که څوک غواړي چې الله ورته جنت ورکړي که څوک غواړي په قیامت کې ما سره یو ځای که څوک غواړي چې زما د بلډینګ سره په آخرت کې په جنت کې یو ځای وي او ما سره زما ملاقات غواړي ما سره یو ځای زندگی په آخرت کې تېرول غواړي د یتیمانانو کفالت کوئ که څوک دا غواړي چې جنت کې ما سره یو ځای د یتیمانانو کفالت کوئ که څوک دا غواړي چې ماته نیکۍ ملو شي د یتیم په سر لاس کېدی د لاس لاندې چې کوم وخت راځي په هر یو وخت به تاته یو نیکي ملاوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین دی ټول دنیا دپاره الله رحمت راګرځولی دی د فرشتو دپاره هم د انسانانو کې د کافرانو مسلمانانو دواړو دپاره ټولو مخلوقاتو دپاره الله پاک رحمت ګرځولی دی او صرف غریب سړی نه دی مالدار سړی چې د الله په لاره کې د خپل مال لګوي دا به هغه سړی چې د الله د عرش د سوري لاندې به د ځای وي خو چې د الله په لاره کې د خپل مال لګوي د خپل مال په صحیح ځای باندې لګوي دیني کارونو باندې لګوي په مدرسو جوماتونو باندې لګوي په غریبانانو یتیمانانو باندې لګوي نبی علیہ السلام د دپاره رحمت دی د دې هم دا ارشاد دی چې تا ته به الله پاک د عرش د سوري لاندې ځای درکوي ټولې دنیا دپاره رحمت دی دا یو سړی نه وایي چې غریب دپاره دی مالداره دپاره نه دی خو چې مالداره د مالدارۍ طریقه وکړي غریب د غریبۍ طریقه وکړي یتیم د یتیمۍ طریقه ښځه بچي ټول پکې راغله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله پاک داسې یو محبوب پیغمبر را لېږلی و د ټول جهان دپاره الله پاک دا رحمت را لېږلی و نو ځکه خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا يرحم الله من لا يرحم الناس نبی علیہ السلام رحمتو ارشاد څنګه دی وی چا چې په انسانانو باندې رحم ونکړه الله به په هغې باندې رحم نه کوي چا چې د انسانانو غم رازي ونه کړه الله به د هغې په غمونو کې د هغې غم رازي نه کوي نبی علیہ السلام فرمایي ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السما تاسو په ځمکو والا باندې رحم وکړئ اسمان والا په تاسو باندې رحم حالاتو ته وګورو که نه بیا ځان ته وګورو د نبی علیہ السلام ارشاداتو ته وګورو ارحموا من فی الارض پس مکه کې تاسو په خلکو باندې رحم وکړئ الله به اسمان والا چې څومره مخلوقات دي الله پاک د ټول به تاسو باندې رحم کوي دې دپاره کوشش وکړو د رحم ماده ځان کې پیدا کړو د همدردۍ د غمرازۍ ماده ځان کې پیدا کړو او الله ته سر ټیټ کړو د زندګۍ څه پته نه لګېږي نبی علیہ السلام رحمت للعالمینو د رحم ماده لږ شانتې موږ هم د خپل په زړه کې وساتو الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي وما علینا الا البلاغ